वीडियो वायरल हो गया भाई, वीडियो वायरल शोल भाई। द सलाम बारके यानी अस्सलाम वालेकुम द दे बारके मौलाना मुफ्ती सईद साहब कुरान लफ्जी तर्जुमा कړی دا او دا پوره ویډیو وګورئ او مخې ته شیر کړئ چې ټولو خلکو ته د خبرې پته ولګي. او بله دا چې د معذورو او د ړندو او د بیمارو خلکو په باره کې الله پاک په قرآن کې لفظي معنی مخې ته وګورئ دا او په اردو کې هم لیکي دي. سلام के बारे में अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, इसको आगे पूरा वीडियो देखे और आगे भी शेयर करें और लाइक भी करें ताकि सारी दुनिया के लोगों को इस बात का पता चल जाए. और देखो माजूरों के बारे में और अंधों के बारे में और बीमारों के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, लफ्ज़ी तर्जुमा. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. بعضی هغه کسان چې هغه به ګوډو یا به شلو یا به ړوندو یا به ناجوړ او بیمار به نو چې کم کسان به تندرست وو هغوی سره به خوراک ته نه کېناستل، دې کې به یې تنګسیا ګڼله چې داسې نه دا سم سړی بد وګڼي چې دا ګوډ سړی خو پرلتې والی دی، دوو تنو ځای نیولی دی، یا دا ړوند دی نوړی به غټه واخلي. نو الله دا حکم راولېږه چې دې کې تنګسیا په تاسو نشته، څه حرج او ګناه نشته دی. دې کورونو ته تاسو تللی شئ، خوراک څښاک کولی شئ، په تاسو څه حرج او تنګسیا نشته دی. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نشته دې ړوند باندې څه ګناه او نشته دې ګوډ باندې څه تنګسیا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نشته دې ړوند باندې څه تنګسیا څه ګناه څه حرج او نشته دې ګوډ باندې شل باندې څه حرج څه تنګسیا څه ګناه او نشته دې مریض باندې ناجوړه باندې څه حرج څه تنګسیا څه ګناه. ولا على انفسکم نشته دې ځانونو ستاسو باندې څه تنګسیا ان تاکلوا چې خوراک کوئ اخرئ من بیوتکم د کورونو ستاسو نه. خپل کور ته تللی شي خوراک کولی شي. ان تاکلوا من بیوتکم ستاسو کورونه ستاسو د زامنو کورونه خپل د ذکر اتلی شي خوراک څخه کولی شي، تا باندې څه تکلیف نشته ری، تنګسیا حرج څه ګناه دا څه حرام کار نه دی. ولا على انفسکم ځانونو ستاسو باندې ان تاکلوا چې اخرئ من بیوتکم د کورونو د زامنو ستاسو نه او بیوت آبائکم یا کورونو د پلرونو ستاسو او بیوت امهاتکم یا کورونه د میندو ستاسو او بیوت اخوانکم یا کورونه د رونو ستاسو او بیوت اخواتکم یا کورونه د خویندو ستاسو او بیوت اعمامکم یا کورونه د ترونو ستاسو او بیوت عماتکم یا کورونه د تروریانو ستاسو او بیوت اخوالکم یا کورونه د ماماګانو ستاسو او بیوت خالاتکم یا کورونه د ماسی ستاسو مامی ماسی ماشو
او ما ملکتم مفاتحه یا کورونا د هغه چا چې مالکان یې تاسو د کونجانو داغه استاد نوکر د خادم د غلام کور دی کونجانی تاسو سره دی نو حال ته به تکلیف تلې شي خوراک کا کول شي او صدیقکم یا دوستان تاسو ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا مفسرین لګي بعضي انصارو کله به خوراک ته روړې ته کېناستل نو کله به ملمانه نو دی به خوراک نه کو نو دا څه وږي پاتې شو نو الله وی دا څه مکوي ملمانه او کني یوځه هم خوراک کولې شي ځان ځان هم کولې شي ليس عليكم جناح نشته تاسو باندې څه ګنا ان تاكلوا چې خوري جميعا یوځه او اشتاتن یا بیل بیل ځان ځان لا یو کاسیتا یو ډشته ګڼ کسان کینه یا ځان ځان جدا جدا خوري فاذا دخلتم بيوتا نکل چې دند شي کورونو ته دا کم چې ذکر شو د دې کورونو ته یا خپل کور ته فسلموا على انفسكم نو سلام واچوي پزان خپل باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کور ته چې کله ځي کلو کور کې مور دا پلار دی نو باغی سلام واچوا یا استا خزدنو السلام علیکم بعضی خلق به خج سلام ناچی دا ورته بدخکاری فسلموا علی انفسکم نو سلام واچوي پزان خپل باندې علی انفسکم سوق چې کور کې موجود رهایشی ناشتي نو باغی سلام واچوي فسلموا علی انفسکم نو سلام واچوي پزان خپل باندې یعنی کور والو باندې تحیه من عند الله پیشکش ته تحفه دا هدیه دا طرف دا الله نا مبارکتن برکتن والا عمل دے طیبتن پاک دے خوشالون کې د زړونو دے السلام علیکم دا سی کلمه دا چې الله ډیره برکتی کلمه را لګلې دا د الله طرف نه هدیه دا تحفه دا پیشکشی دا او ډیر برکتی کمالی کلمه دا طیبتن ډیره پاک دا دې سره د انسان روح او طبیعت خوشاله شي دا دعا ده الله قبلې فسلموا علی انفسکم نو سلام وکي پکور والا خپل باندې تحیه من عند الله تحفه دا هدیه دا پیشکش ته طرف ده الله نا مبارکتن برکتی کلمه دا طیبتن پاکا کذالک یبین الله لكم الآیات دغه رنگي بیانې الله تاسو ته آیتونه لعلکم تعقلون خامخ تاسو د عقل لکار واخلئ او بعض علما فرمایي فاذا دخلتم بیوتن مراد جمعتون دي کله چې جمعات ته دند راځي فسلموا على انفسکم اللهم افتح لي ابواب رحمتك الصلاه والسلام على رسول الله دا کلمات هم ویل شي انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه د مؤمنانو صفات الله ذکر کوي کله چې نبی علی السلام دی راوبلی سجرګي ساهم کاری نو چې سودی د نبی علی السلام نه رخصت نه اغسته زینب نه پاسي حاجی چاته ضروری کاری نبی علیہ السلام نه تپوسو کی او هغه ورته اجازه ورکړي نو بیا به پاسی او زیبا بعضی منافقانو اول براتل الله او چې کله براغلل نو بیا به پټ پناشو ځان مې وخت چې نبی علیہ السلام خبر نشي ادب لحاظ بینه کو احترام بینه ساته انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله یقینا مؤمنان هغه کسان دي چې منی حکم د الله او د پیغمبر و اذا كانوا کله چې وی دي معه سره د پیغمبر علی السلام علی امر جامع پیوکار جامع مشوری باندې جمع کون کی باندې جرګي باندې علی امر جامع پیوکار اهم باندې لم يذهبوا ندزي حتا تردي یستأذنوه چې اجازه واخلي د پیغمبرنا یا مشر دې
او مشر خلق را بللی جمعات تراشه یو اهم مشوره ده جرګه ده نو چې سو مشر نه اجازه نه اغسته شوی تر هغه بیا جرګې نه پاسې نه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله یقینا هغه کسان چې اجازه اخلي تانا پیغمبره دا هغه کسان دي چې ایمان لري په الله او پیغمبر باندې فاذا استأذنوك نو چې کله اجازه واخلي د تانا پیغمبره لبعض شانهم د بعضی کارونو خپل ضروری فاذن نو اجازه ورکا لمن هغه چاته شئتا جستا خو خیمنهم د دینا واستغفر لهم الله او بخنه غواړه دی لرا د الله نه چې الله دې تاو بخي ان الله غفور رحیم پیغمبر کله چې تا خلق را بللی سه اهم کار د بارا جرګې غوښتي مشورې د بارا یو سړی پاسي زما ضروری کار دی نو کستا خوخی ته مناسب غني نو اجازه ولا ورکا واستغفر لهم الله بخنه غواړه دی لرا د الله نه یقینا الله بخون کې مهربان دی لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا دو معنی دي مگر زوی دعا د پیغمبر په مینس خپل کې پشان د دعا باز استاسو بازو لرا پیغمبر علی السلام کا دعا کوي چې واستغفر لهم الله الله دې وبخا نو د پیغمبر دعا خپل ځان دعاګانو شانه مګنای د پیغمبر دعا هو الله هر وخت قبلي یا بل معنا لا تجعلوا مگر زوی دعاء الرسول بلنا د پیغمبر بینکم پمنس خپل کې ک دعاء بعضکم بعضا لک څنګه چې را بلای تاسو بازو لرا لکه څنګه چې یو بل د نو اخله ای پلان کیا نو دا څه بنوي چې ای محمد یا محمد دا څه بنوي دا څه وای چې یا رسول الله یا نبی الله ادب بساته احترام بګای لا تجعلوا دعاء الرسول مگر زوی आवाज د پیغمبر علی السلام بلنا کول پیغمبر علی السلام دا بینکم پمس بلکی ک دعاء بعضکم بعضا پشان د بلنی بعضی استاسو بعضو لرا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا کله به خلق ناسو یو سړی په پاسد مؤمن مسلمان صحابي نبی عليه السلام دا چې یا رسول الله زما سره ضروری کار دی تل غواړم نو د پشاب یو منافق هم پاسید او خپې به یو خوولې ځان به وېست قد يعلم الله الذين يقينا في جني الله هغه کسان يتسللون چې خويږي منکم دتا سنا لواذن د پاره د پنا يتسللون خويږي منکم دتا سنا لواذن چې پټ کی ځان فليحذر الذين نؤذي يريږي هغه کسان يخالفون عن امره چې خلاف کوي امر د پیغمبر علی السلام نه نو دی یریږي هغه کسان چې خلاف کوي امر د امیر صاحب نه امیر صاحب نه بتا پوس کوي اسه بنه پاسه فليحذر الذين نو دی یریږي هغه کسان يخالفون عن امره چې خلاف کوي د امر د پیغمبر علی السلام نه ان تصيبهم فتنه چې ورسیږي دي ته عذاب په دنیا کې او يصيبهم عذاب الیم یا ورسیږي دي ته عذاب دردونکي په آخرت کې د پیغمبر علی السلام ادب احترام دومره ضروری دی کته تاسو نه کوي د مجلس نه ځان خوې ځان پټای چې پیغمبر ماونه ویني امیر صاحب ماونه ویني نو کې دې شي پتا الله دنیا کې عذاب راولي یا آخرت کې عذاب راولي الا خبردار ان لله ما في السماوات والارض یقینا خاص الله لردی هغه چې وردی او هغه چې کته دی قد يعلم الله بي جني پوهیږي ما پهغه انتم عليه چې تاسو یې پکم حال ساسو د هر حال نه الله خبر دی و يوم يرجعون اليه او کله چې واپس کیږي طرف د الله تا فينبئهم نو خبر باور کی دیتا بما د هغه عملو چې دی کوم کار کو کله چې الله ته مخامخ شوي نو بیا به تا خبر کی تا دنیا کې څه کار کو والله بكل شيء عليم
الله په هر څه علم والده